حالانات څنګه دي کور کې درک مرک دګي کنه کار نه وکړي بچي هیڅ درک نه لګي والله حیران دریانو کې څه وکړو په ټوله دنیا باندې داسې وبا راغلی ده او دغه وبا بیا خاص کر مونږ غریبانان ډېر زیات خراب په دې کړو چې مونږ که سار کار له وځو او ماښام څه راوړو کور ته خو ټیک ده که نه نو بس دغه شانتې ناست یو او دغه نارې لوږې او تندې را باندې تېرېږي خدای دې خیر وکړي چې څه به کېږي حیران یم بیخي وعلیکم السلام زوی ولې خیر شه بابا د کور نه راولېږلم خو په کور کې هېڅ هم نشته او نن شلمه ورځ ده ته کار له نه تللی او ماشوم هم جاړي او په کور کې دونه څه نشته چې ماښام دی پاهږي بابا بچې تا ته خو پته ده بازارونه بند دي او که زه بازار ته هم ځمه نو غریبانان څوک کار له بوځي بابا خیر ده ته لاړ شه که چېرته مزدوري درته ملاو شي بچې دا خبره هم دې ښه وکړه صحیح ده زه وځم کار له بس کور کې ووایي چې دعاګانې کوئ چې نن راته څه ټکه پکه مزدوري میلاو شي نو ماښام به پې څه وریجې غوړي کور ته راوړم صحیح ده زه ته ځه بچې زه ځمه بچې که په دیاړۍ دننه کوو چې زه یې دله دننه کړمه نه ماما مونږ یې په خپله دننه کوم څه لالاجي کوم ځای کې د خونې لالاجي بچې داسې زخمونه او داسې اکسیډنټ دی مونږ غریبانانو ته هېڅ هم نه وایي بچې هېڅ هم نه وایي ډېره ښه وه چې زه تا مړ کړی وی داسې څه مسله وه لالاجي چې ته د روډ د سایډ نه د روډ منځ له راغلې بچې سار مې راپسې زوی رالی چې په کور کې هېڅ هم نشته دی او مزدورۍ له لاړ شه بچې بازار ته لاړم د اوسه پورې په روډ باندې یو ګاډي ته اشاره بل ته اشاره چا هم مزدورۍ له بونه تلمه په دې سوچ کې را روان وم چې زه به اوس په کومو سترګو خپل کور ته ځم زه به خپلو بچو ته څه ویم چې زه ولې تش رالم ما له ولې چا سره نه کړه لالاجي که بازارونه بند دي دوکانونه بند دي لالاجي نو زمونږ د زړه دروازې خو تاسو ته کولاو دي زه به تا خپل کور ته بوځم او د خپلې سودا نه به سودا درکړم لالاجي بچې که داسې هر امیر دا سوچ وکړو او هر مالداره زړی دا سوچ وکړو په چم کې به یو غریب هم ناروده نشي یو غریب به هم دا سوچ ونه کړي چې زما که بېګاله سودا نشته بچې زما په کور کې 5 لوریانې دي په سوال هم راته ځان بدي ښکاري وړوکی زوی مې دا مزدورۍ له هم نشي تللی بچې الله دې ستا څه ډېر ښه وکړي الله دې ستا څه ډېر ښه وکړي Ah
سودا ده په دې ته خپل د کور چوله نغړی بل کا او بیا چې کله هم ستا ضرورت و نو زما د زړه دروازې او زما د کور دروازې به تا ته هر ټیم کولاوي. بچي دا خو دې یوه داسې نیکي وکړه چې زه به خپل الله پاک ته وایم چې خدایه داسې یو امیر و داسې یو مالداره سړی و چې هغه زما په داسې ټایم کې په کار راغلی و چې په کوم ټایم کې زما بچي د لوږې نه مړه کېدل. یا پروردګاره خدایه په هر کلي کې داسې یو مالداره او داسې یو جاګیرداره پیدا کړي خدایه چې د خپل ګاونډ د غریب او د مسکین غم ورسره پیدا شي. خدایه داسې وخت دی چې د هر غریب نغرې د هر غریب چوله مړه ده. خدایه پاکه خدایه ته ولې د ډېر زیات عوضونه ورکړې بچي. زه به ستا دا احسان د مرګه پورې مېر نه کړم بچي. دا تا ډېر غټ کار وکړو بچي. الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه بچي. الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه.